زه محمد تحصیل دانش یو ځل بیا تاسو په خدمت کې خوږو محصلینو د شرکتونو د محاسبې سره د یادولو وړ دی چې دا د شرکتونو محاسبه چې کومه تاسو په خپلو کلاسونو څوارلسم کلاسونو کې وایي دا په درې څپرکو کې والله چې لومړي څپرکي نه تر دوم څپرکي پورې یعنې لومړي فصل نه تر دوم فصل پورې چې د شرکتونو شناختو بیا تضامني شرکتونه منځته راغلل د هغو جوړښت او په آخر کې د هغو د حسابونو تصفیه وله. په دې درېیم څپرکي کې موږ راځو د سهامي شرکتونو ته د سهامي شرکتونو جوړښت د هغو کوم مفاهیم دي چې سهامي شرکتونو کې استعمالیږي او په څنګ کې دوی محاسبه ده. یاد ولرئ د شرکتونو محاسبه کې تاسو سروکار چې سره د شرکت د حسابونو تصفیه کول، د هغو ثبتول، د هغو د ګټې او تاوان معلومول، یعنې د هغوی حسابونه ورته واضح کول دي. په دې سهامي شرکتونو کې موږ تر دې دمه پورې دوه ډوله مثالونه وکارول چې یو مثالونه په نقده باندې ول او دوه مثالونه په ژمنه یعنې پور باندې ول. چې بیا د ژمنې مثال تاسو ولیدل که چېرته فرض مثال دوی ژمنه شوي کوم ژمنه چې کړې ده هغه نفر ژمنه مطابق دوی ته خپل پورونه ورنه کړي نو بیا د هغو اسهام پلور باندې رسول. اوس په دې راځو د سهامو د سند صادرول. په دې معنی دا سهم سند څنګه صادریږي؟ یو شرکت کله د سهامو سند صادروي؟ کله چې شرکت د سهامو کومه ژمنه شوې پیسې وي سره دوی سره ټاکلې وي هغه ترلاسه کړي. دا پیسې د ژمنه شوي خلکو نه ترلاسه کړلې بیا هغه نه بعد د سهامو کتابچه کې ثبتوي، د شرکت په کتابونو کې ثبتیږي او هغه نه بعد قانوني دور باندې په قانوني شکل باندې د سهامو سند صادریږي. سره چې کله د سهامو سند صادریږي دلته دوی حسابونه چې کوم دي پانګه یعنې پانګې په زیرنویسي کوم شوي چې دي یعنې دا حسابونه دوی چې کېږي ډیبټ کېږي او په سند کې پانګه د پانګې منفي سهام چې دا بیا چې کېږي کریډټ کېږي. سره اوس به راسو یو بیلګې ته موږ هلته بیلګې درته وکاروم زه تاسو ته چې په ښه پوه سئ انشاءالله. وایي د دوهمې او درېیمې بیلګې معلومات په نظر چې تاسو لومړۍ بیلګه او دوهمه بیلګه وویلې په ویډیوګانو کې شته د سره که دې سره موږ وایي دا په نظر کې ونیسو که فرض کړو طلوع شرکت تاسو غوښتل سوي خلکو نه چې دا په 1442 د 18 په 11 په 18 باندې نیټه کتابچه کې د ټول څومره چې دوی خلکو باندې سهمونه ول یا څومره چې دوی په پر خلکو باندې ژمنې جوړېدلې ژمنې پیسې ولې وغواړي تر او هغه خپل ژمنې پیسې په وخت سره ورکړي سره نو دوی د عادي په زیرنویسي شوي سهام چې دي دا ډیبټ کېږي او عادي سهام یې چې دا چې کېږي کریډټ کېږي. دلته موږ راځو ورته مثال تاسو کتابونو کې شته چې طلوع شرکت خپلې ټولې پیسې د ژمنه شوې پیسې چې کوي لاسته راوړي سره چې موږ اوس وګورو د ډیبټ حساب او د کریډټ حساب دوی خپلې ټولې پیسې چې کړلې ترلاسه کړلې په کوم تاریخ باندې طلوع شرکت خپله پیسې لاسته راوړي تاریخ و 1442 د 11 پر 18 باندې 1442 د 11 پر 18 باندې خپلې ټولې پیسې چې کله ترلاسه کړلې نو عادي په زیرنویسي شوي سهام چې دی ډیبټ کېږي په زیرنویسي شوي سهام چې دی دا چې کېږي دا ډیبټ کېږي. مبلغ دوی قیمت څومره اوس که تاسو ورته ځیر سئ د دوی قیمت سره 500 میلیونه په اندازه باندې قیمت څومره جوړېده 5 میلیونه په اندازه باندې 5 میلیونه دوی چې کېږي ډیبټ کېږي تاسو کتابونو کې شته او په څنګ کې دوی عادي سهام چې کوم دی یعنې پانګه چې عادي سهام کومه ده هغه چې کېږي عادي سهام چې دی هغه کریډټ کېږي څومره 500 میلیونه په اندازه باندې یعنې 5 لکه 5 میلیونه 50 لکه په اندازه باندې چې کېږي دا کریډټ کېږي. اوس به راسو خوږو محصلینو دې ته چې موږ به دلته اوس ګورو چې د شرکت په سهامي شرکتونو کې موږ دا وویلې چې سهامونه فرض مثال څنګه سهامي شرکتونو کې موږ کتل چې په نقده باندې تر اوس تر دې دمه پورې په نقده باندې د اسهامو پلورل ول، په ژمنه باندې اسهام پلورل ول او په څنګ کې د سهامو د سند صادرول ول چې دا اوس موږ وکارول. اوس دې ته راځو د سهامو د صادرولو او تاسیس لګښتونو ته راځو. په عموم کې د شرکت ټول سهامي شرکتونو تاسیس بېلابېل وختونو کې یو شمېر لګښتونه لري سره چې دا لګښتونه عبارت دي له قانوني فیسونو دوی دي سره دوی چې کومې ورقې چاپوي د پاڼو پانګون ورقې چاپوي دې لګښتونه سره
د بنسټپاڼې چې ورته وایي دې لګښتونو سره په څنګ کې د شرکت د ثبت په اداره کې د ثبتولو لګښت ده او د تاسیس لګښت چې موږ ورته وایي دا ټول لګښتونه دي سره د محاسبې فیسونه دي سره چې دغه لګښتونه یې دې لپاره چې دوی دغه لګښتونه سرته رسوي دوی په خپله د راتلونکي اقتصادي ګټې نه دې لګښتونو په نتیجه کې چې کوم فرض مثال دوی اقتصادي ګټه ترلاسه نه کړي دغه لګښتونه دوی په ځان باندې بیا چې کوي سره جبرانوي سره او دوی مصارف دوی تیروي چې کوم لګښتونه شرکت په لومړی تاسیس په وخت کې رامنځته کېږي د لګښتونو چې کوي دوی مصارف تیروي. اوس به دلته راسو ډیری وخت داسې کېږي چې شرکت پور ته اړین سي پور له خلکو نه قرض او د قرض اسناد صادروي سره له هغه ځایه چې ډېر شرکتونه نشي کولی خپل فنډ یعنې خپلې څومره پیسې دوی ضرورت ورته لري پوره کړي سره بیا څه کوي دوی د پور سندونه چې کوي صادروي بازار ته او دغه طریق نه دوی چې کوي خپل فنډ څومره چې دوی پیسو ته څومره اړین وي سره څومره ضرورت ورته لري هغه دوی څه کوي اماده کوي او خپل ځان تمویلوي. د صداقتي قانون سره سم د پور پاڼې معاملې وړ هغه پاڼې دي چې دا ټاکلې ګټې استازیتوب کوي یعنی په دې معنا باندې کله چې یو شرکت د پور پاڼه صادروي په دې کې دوی ټاکلې مشخص ګټه ورته چې کوي ټاکي ورته هغه نه بعد بیا دوی دا چې کوي صادروي چې په دې کې دوی بعضې اصطلاحات لري چې اسمي پیسې ورته وایي هغه پیسې دي چې د یو پور پاڼې پر مخ لیکل کېږي یعنې پور پاڼې په مخ باندې وضاحت هغه مبلغ قیمت ته ورکړل سوی وي چې د پور په هغه باندې چې کوي استازیتوب کوي یعنې فرض مثال د پور پاڼه ورته ښیي چې دا دومره پیسو استازیتوب کوي او دومره دې کې ګټه ده په څنګ کې د ګټې بیه ده هغه کله چې د پور سند دوی صادروي هغه کې د ګټې فیصدي ورته ښیي چې فرض مثال دومره پور سره دا سهم تاسو واخیسته دومره پور تاسو شرکت ته چې ورکړه دې پور بدل کې به تاسو ته شرکت دومره ګټه درکوي سره ګټه کېدای شي د میاشتو په حساب اوسېږي کېدای شي د کال په اساس باندې اوسېږي بیا د ګټې د ورکړې نیټه ده سره یاد ولرئ خو کوم محصلینو چې په دې بحث کې موږ د پور سندونه څنګه صادریږي د پور سندونو ګټه ده د هغو پور سندونو باندې کومره قیمتونه ټاکل دي دغه باندې بحث کوو سره. اوس راځو د پور د ګټې نه وروسته کله چې د پور فرض مثال د پور سند دوی صادروي اول په هغه کې هغه قیمت وټاکه چې د پور سند څومره ارزښت ده دا وټاکه په څنګ کې چې کله د ارزښت ټاکل نه وروسته دویم کار چې دوی وکړي هغه د ګټې مشخصول ول د ګټې واضح کول څومره چې دوی ګټه ورکوي تر څنګ بیا د ګټې د ورکړې نیټه ده سره چې په کومه نیټه باندې دوی دغه ګټه پور سند په اساس باندې دوی ته ورکوي سره د پور د ورکولو سند هغه نیټه ده چې د پور د ورکولو سند دا هغه نیټه ده چې د پور سند خپروي او بیا شرکت مکلف ده چې د سند نومول شوي پیسې خپل مالک ته ورکړي سره یعنې هغه د پور د ورکولو سند په دې معنی ده چې شرکت دغه نیټه کې کوم نیټه کې دغه سند خپور کړی په دې معنی چې په کوم نیټه به دوی دا پیسې ورکوي په هغه مشخص نیټه باندې د سند اخیستونکي ته چې ورکوي پیسې ورکوي. اوس دې ته راځو چې د پور د سند ډولونه د پور سند د بېلابېلو ځانګړتیاوو لرلو سره مختلفو ډولونو ویشل شوي دي په دې معنی چې هر سند ته خپله ځانګړنه ورکړې ده داسې نشو ویلی موږ چې ټول د پور سندونه په یو قسم دي بلکې هر سند د هغه د ځانګړتیاوو په اساس باندې په مختلفو یا په بېلابېلو اقسامو باندې چې دي ویشل شوي دي چې تر ټولو مهم یې په موږ په لاندې ډول باندې تاسو ته تشریح کوو چې تاسو کتابونو کې کتلی سئ لومړی د سند د پور نوم لرونکي او بېنومه سند د سره دوه قسمه سندونه دي سره چې د پور سندونه لکه موږ چې په اسهامو کې ویل چې نومدار او بېنومه اسهام موږ لرل سره سند پاڼې ولې د پور سند هم دا رقم ده نومداره او بېنومه سند دي سره نومول سوي سندونه د پور کوم سندونه نوم لرونکي سندونه هغه دي چې په هغه شرکت کې د کوم چا چې واخیست د هغه په نوم باندې ثبت و کله یې چې بیرته خپلې ګټې د اخیستلو لپاره بیرته شرکت ته راوړي نو هغه سړی به ورسره وي او سند به ځان سره راوړي د هغه سند او د بېنومه سند کولی شي یعنې بل چا باندې دا سند دی نسي پلورلی تر څو پورې چې د شرکت د هوکړه یا شرکت سره یې دوی قرارداد نه وي کړی. دویم چې دا بېنومه سند د پور د سره دا سند مشخص مالک یعنی واضح یا معلوم مالک نه لري بلکې یو نفر کولی شي بل باندې هم خرڅ کړي ځکه شرکت کې دی ثبت نه وي ورسره چې هر وخت د دې د پیسو د ورکړې وخت راسي هر چا سره دا سند و هغه نفر ته د پیسې چې کېږي ورکول کېږي سره. اوس دې ته راځو د پور د وخت لرونکي او پرله پسې سندونه په دې معنی چې فرض مثال د پور د ورکړې دوی په تدریجي ډول باندې امکان ولري نیټوار دغه پیسې د پور ورکړې سره په دې معنی باندې
چې فرض مثال میاشت په میاشت وټاکي سره هر ربع یعنی په 3-4 میاشتو وروسته هر 3 میاشتې وروسته هر 6 میاشتې وروسته او هر کال وروسته دې پیسې چې کي دوی ورکړي د خپل د پور سند مالکانو ته سره د پور هغه سند چې د بیا پیرلو یا تبدیل وړ وي د پور د بیا پیرلو سند د پور د اسنادو له هغو ډولونو څخه دی چې د رسیدې تر نیټې په وړاندې یعنی په دې معنی هغه سند چې فرض مثال د پور د وخت تر پوره کېدو نه مخکې صادروونکی دا حق ځان سره لري چې دی وکولی سي دا سند په بل چا باندې وپیري بیرته بل چا باندې دا چې کي خرڅ کي سره او یا د بدلون وړ اوسیږي یعنې د سند خپله په دوی په عادي اسهامو باندې هم بدلولی سره د دوه ټکي د اشاره وصل یو ټکی دا سره د پور سند د بیا پیرلو یا تبدیلولو وړ دوه ټکي ولکي یو تبدیلولو وړ بل د سند د پلور سند پلور په دې معنی باندې چې کوم شرکت دا سند د پور سند صادر کړی وي دوی ځان سره دا حق ایښی وي مخکې له دې نه چې د پور د سند وخت پوره سي دوی کولی چې دا سند بیا هم وپلوري سره دا یو دویم حالت کې کله چې فرض مثال د پور دغه سند دوی کولی سي په عادي اسهامو باندې هم چې کي تبدیل کړي یا بدل کړي د پور د سند د بازار ارزښت دې ته راځو چې د پور د سند بازار ارزښت مخکې هم موږ وویلې چې بالعموم د پور سند د بازار ارزښت د هغو د فعالیتونو په اساس باندې ټاکل کیږي یعنی د هغوی د ګټې د هغوی د پور سند د بازار ارزښت د یو شمېر لاملونو پورې اړه لري لکه د دې لخوا د ورکړل شوي کریډټ اندازه د ګټې د سند بیه د ګټې بیې او پانګونې ته د نور پانګونو او فرصتونو برابرولو پورې اړه لري یعنې په دې معنا چې د ګټې لپاره نور د فرصتونه نور پانګونه برابره کړي په دې پورې هم د پور سند ګټه د سند بازار ارزښت چې ده اړه لري په ځانګړي ډول د پور د سند د بازار ارزښت د ګټې د بیې په نسبت له بازار سره حساسیت لري په ښکاره ډول که د بازار د ګټې کچه ورکړل شوې ګټې له بیې څخه لوړه وي د ګټې ارزښت به د نومونې له ارزښت څخه لږ وي سره یعنې که چېرته فرض مثال ارزښت ګټه لوړه وه نو دا خو واضح خبره ده چې دوی چې کوم ټاکلې ګټه ولې هغه بیا دا چې ده کمیږي تر او خپله ګټې ارزښت لوړ تمامیږي ورته یعنې د پور سند په کموالي سره پلورل کېږي او په هغه صورت کې چې د بازار د ګټې بیه د پور د سند له پاشل شوې ګټې یعنې د پور کوم سند چې دوی ټاکلی و سره د هغوی ورته وضع کړې وي دې ګټې سره د پور د سند ارزښت به له اسمي پیسو څخه لوړ یعنې د پور سند برخې به بیا وپېرل شي په دې معنا که چېرته فرض مثال د بازار د ارزښت په اساس باندې دوی د ګټه د پور د ګټې دغه سند د کوم ارزښت دوی ټاکلی و له دې نه بازار کې ارزښت لوړ و نو دوی په دې معنی چې دغه پور ګټه دوی چې ده کموالی کړی سره او که لوړ وي سره بیا زیاتوالی ښیي سره د پور د سند د حسابداري عملیات موږ کولی سو په سهامي شرکتونو کې د پور د سند د حسابداري عملیات په دریو مرحلو کې صادریږي چې لومړی د پور سند ورکول کیږي یو دویم د پور سند د ګټې ورکړل کیږي دوه دریم د پور سند د ګټې بیا ورکړه یو څه د پور سند صادرول کیږي بیا د ګټه ده او بیا د هغې ګټې بیا تمدیږي بیا ورکول کیږي په دغو درې حالتونو کې د پور سند چې ده د حسابداري عملیات موږ اجرا کوو لومړي حالت ته راسو د پور د سند صادرول د حسابداري الف حالت ته که موږ راسو که تاسو خپلې کتابونو ته ځیر سي وګورئ د صادروونکي د سهامي شرکت ښایي د پور سند په اسمي پیسو یا له یادو اسمي پیسو څخه ډېرې برخې یا له اسمي پیسو کم په کمولو سره صادر کړي په دې معنی د پور سند صادرولو حسابداري کیدای سي دا کوم سي اسمي ارزښت دوی ټاکلی وي له دې نه په لوړ قیمت باندې صادر کړي یا کیدای سي د دې نه په کم قیمت باندې صادر کړي چې کله دغه حالتونو کې دوی صادروي نو دې وخت کې په هغه صورت کې چې د پور سند په اسمي پیسو وپېرل شي یعنې څومره فرض مثال په درې حالتو کې د پور دغه سند صادرولی سي یا یې کوم قیمت ټاکلی وي په هغه باندې یا یې په لوړ قیمت باندې یا یې په کم قیمت باندې که چیرته یې په لوړ قیمت باندې په خپل قیمت باندې صادر کړي کوم ټاکل شوی قیمت د سره نغده پیسې دوی چې کېږي ډیبټ کېږي او په څنګ کې تادیوي پور سند چې ده چې دوی د پور چې ده بیا به دوی بیرته ورکوي د پور پیسې بیرته ورکوي سره دا چې کېږي کریډټ کېږي سره که چیرته په لګښت سره د پور سند صادر کړي یعنې فرض مثال په دې معنا چې په لوړ قیمت سره چې که د دې پور قیمت د لګښت نه مطلب دا د یاد وساتئ محصلینو چې کله کوم سند کې اسمي ارزښت ذکر شوی وي اسمي قیمت ذکر شوی وي او موږ یې دغه اسمي قیمت نه په لوړ قیمت باندې بازار کې وپېرو نو په سهامي شرکتونو کې دلته د صرف ورته وایي صرف یا فرض مثال د لګښت
په حساب باندې دا چې ده دوی محاسبه کوي سره دا لوړ قیمت خپله که چیرته په لوړ قیمت باندې دغه د پور سند چې کوم د اسمي ارزښت ټاکلی د دوی نه په لوړ قیمت باندې بازار کې وپلوري نو بیا یې دوی نغده ډیبټ کیږي سره په څنګ کې تادیوي د پور سند چې کومه دوی دغه پیسې ورکوي به بیرته دا کریډټ کیږي او د پور د سند لګښت هغه زیاتوالی د پیسو چې ده دا هم چې ده کریډټ کیږي سره او که چیرته پر مثال په کسر سره دوی دا وپلوري سره یعنی په دې معنا چې په کمښت سره کوم قیمت چې دوی ورته ټاکلی د اسمي ارزښت د پور دغه سند ته د دې نه په کم قیمت سره وپلوري نو په دې وخت کې بیا دوی نغده دوی ته ډیبټ کیږي کسر هم د دوی څه ده ډیبټ کیږي او تادیوي پورونه چې دوی دا چې کیږي کریډټ کیږي سره په راتلونکي ویډیو دا و د پور سند د هغو د صادرولو طریقې د پور د سند لاسته راوړل د هغو د پیسو بیرته ورکول چې دا ټول تاسو ته ما توضیح کړل سره په راتلونکي ویډیوګانو کې به انشاءالله په عملي بیلګه تاسو وګورئ چې څنګه سندونه صادریږي څنګه د هغوی حسابات تصفیه کیږي او څنګه د هغوی حسابات تصفیه او ثبت کیږي سره تر بیا ښې چارې مننه